Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and friends. This is me, Abrar Afaq, English language instructor. Nan bazataw suradir yo important class akhlama. Class bazataw sura vocabulary bani akhlama or dear important words bazataw nan khema. داسې ورډز چې عام طور باندې په اردو کې هم اکثر سټوډنټس ته نه ورځي سپیشلی د 9 او 10 کلاس سټوډنټس ته دغه اکثر نه ورځي چې یاره دې ته په اردو کې څه وایي. مثال کې طور پر موږ وایو چې هټ کې کول، هټ کې کولو ته په اردو کې څه وایي، یا ډرکې کول دې ته په اردو کې څه ویل کېږي، یا سلګۍ وهل دیتا په اردو کې سوئی. او دا شانت کې د چین شوړ وستل دیتا په اردو کې سوئی. نو نن به زه تاسو ته داسې ورډز ښیم چې نه صرف دا دې سره به ستاسو په اردو وکیبلري کې ډېره ښه اضافه وشي، بلکې د دې سره به ستاسو انګلیش وکیبلري کې هم ډېر ښه اضافه وشي. نو راځئ چې کلاس سٹارټ کو. جی لومبه ورډ د مون سره پټ. پټ څه ته ویل کیږي؟ پټ د دې سیکنډ تھرد فارم د پټډ. پټ پټډ اردو کې د دې مطلب دی تھپ کی دینا، او پښتو کې د دې مطلب دی ټپ ورکول. ټپ ورکولو مطلب دا دی چې کله مونږه چاله شاباش ورکو په ملا باندې ټپو چې شاباش دې ټپولو ته چې کوم دی نو څه ویل کېږي؟ پټ. دویم ورډ دی سلیپ، او د دې سیکنډ او تھرد فارم دی سلیپټ. دا ډي بدل ته د ټي په شان ویل کېږي. دا ولی ویل کېږي نو انشاءالله په دې باندې به تاسو سره یو ځان له کلاس اخلم. خو بهر حال سلیپ سلیپټ تھپړ مارنا یعنی کې پړق ورکول چاله. ها بل ورډ د مو سره کیک، او سیکنډ تھرد فارم دی کیکټ. کیک ویل کېږي لات مارنا یعنی پلت وهل یا لت وهل ته څه ویل کېږي؟ کیک. بل ورډ د مو سره پنچ. پنچ او سیکنڈ تھرڈ فارم پینچ. نو پینچ ویل کېږي چټکی لینا. چټکی لینا څه ته ویل کېږي؟ جی چټکی لینے ویل کېږي سکونډلو ته. سکونډلو ته په انګلیش کې څه ویل کېږي؟ پینچ. یا پینچ چې کوم دی د مروړ نه په مطلب هم راځي، یعنی داسې تاوهل. I will pinch your ears، دا غوږونه بدله تاو کوم. او پینچ چې کوم دی نو داسې د ګوتو په سر چاله څه ورکول چې موږ ورته پښتو کې چونګ وایو. لکه یو چونګ مالګه راکړه، please give me a pinch of salt. Please pass me a pinch of snuff. د نسوارو یو چونډی راته راکړه. نو پنچ چې کوم دی نو د ګوتې په سر څه ورکول ته هم ویل کېږي، او پنچ ویل کېږي چټکی لینا یعنی کې سکونډل. بل دی سنیپ. سنیپټ سیکنڈ تھرڈ فارم، او اردو کې دی مطلب دی چټکی بجانا. چټکی بجانا څه ته ویل کېږي؟ چټکی بجانا. جی چټکی بجانا داسې د ګوتو نه داسې ټټي وستو ته دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي په انګلیش کې سنیپ. بل ورډ دی زموږ سره ټیکل. ټیکل څه ته ویل کېږي؟ ټیکل گدگدانا یعنی کې سوک تخنول، گدگدی کرنا. سوک تخنول ته څه ویل کېږي؟ ټیکل. ها او بیا سوک خاندول چې سوک مونږه خاندو، یا د جوک په ذریعه سره یا پیخي ورته کو په ذریعه سره دې ته څه ویل کېږي؟ ټو میک سم ون لاف، کسی کو ہنسی ہنسی دلانا. سوک چې دی نو خاندول دې ته څه ویل کېږي؟ ټو میک سم ون لاف. جی بل ورډ دی مو سره سپ. سیپټ سیکنڈ تھرڈ فارم سیپټ. چسکی لینا. چسکی لینا څه ته ویل کېږي؟ جی چسکی لینا د چینه شوړ وستو ته ویل کېږي چې چای اکثر ګرم وي
नो मुंगे ने शुस कलुंगा संग चाय स्कूल का मिसाल के तौर पर नो दिसे शुड यूज तो जिकम दे तस्वीर लगी से बल वर्ड दे मुंगसरा स्वेग स्वेग्ड स्वेग्ड सिकर थर्ड फॉर्म गूंट लेना गुड अवस्था लका उब चिकम दे मुंगा गुटू मुंगे प गुटू नु किसको लो दे तस्वीर लगी देता वे लिखेगी स्वेग देता वे लिखेगी स्वेग खजी बल दे स्वालो स्वालो से वे लिखेगी निगलना निगलना से वे लिखेगी तेरावल तो वे लिखेगी लका नोने तेरावल या यफसिस तेरावल तो से लिखेगी स्वालो जी बल दे चू चू से वे लिखेगी चबाना लाइक च्यू न दे हाँ चू दे चू chewing gum न दे चू चू वे लिखेगी चबाना चकवल लगा मुझे नोने चकाओ पकाखुन की दे सही चू जी बल्ले मॉर्सल मॉर्सल लुकमा नोने तस्वीर लिखेगी मॉर्सल खजी बल्ले नॉट या नट नट नॉट ब्रिटिश इंग्लिश नट अमेरिकन नो नट सतवे लिखेगी सर से इशारा करना पसर सरा इशारा कवल यानी कि मुंग तसो कोई ची कलमुंगा पसर बानी यानी सर इशारे से चाहते हो ची यस तो सर दासे लको चिवाई नो नोदे तस्वीर लिखी पसर बांधे इशारा कवल नोदे तस्वीर लिखी नट इंग्लिश यो प्रवर्ब दे a nut is enough to the wise अक्लमंद को इशारा काफी होता है ब्लो ब्लो वे लिखेगी फूंक मारना या हवा का चलना ब्लो फूंक मारना पुके और कवल देते से लिखी ब्लो और ब्लो चिकम दे हवा का चलना इट्स ब्लोइंग हवा चल रही है जीरा दे ब्लो अ वेसल सीटी बजाना द वेस्टल नदे बल्कि सरे वेसल कलची द एल मख की टी राशि नु टी साइलेंट टी मिसाल के तौर पर हसल एंड बसल एच यू एस टी एल ई हसल बी यू एस टी एल ई बसल हसल एंड बसल सतवे लिखेगी हजूम गणा गुना नो दादे ब्लो अ वेसल मतलब सरे सीटी बजाना स्पेले वहल जी तासवाले की स्पेले ये तस्वीर लिखी सीटी बजाना हजी स्क्रैच स्क्रैच से तस्वीर लिखी खुरजना से तस्वीर लिखी गरवल द नुकुनु पसरबानी उसिस गरवल तस्वीर लिखी स्क्रैच लेकिन हम सरवाई द कार्ड स्क्रैच का जब कि आगे कि होगा द नुक यूज को स्क्रैच I am scratching myself जजान गरोम लगे दे लिक लिक सतवे लिखी चाटना चाटना सतवे लिखी सटल पर जब मानी उसी सटल तस्वे लिखी लिक लाइक I am licking my fingers lick the dust the idiom दे शिकस खाना लिक हाँ साई आह बरना साई आह बरना सतवी लिखीगी आह बरना अस्वेले कवली दादी सौब या साब द्वाने में लिखीगी सौब ब्रिटिश साब अमेरिकन साब सतवी लिखीगी सिसकी बरना सतवी लिखीगी जी सलगई वहल अक्सर माशुमान देर जातो जाड़ी ने ब्यागी पसे शायद अक्सर सलगई वही देते से वेले की सिसकी बरना जी बल्ले शेड सतवे लिखीगी आंसू बहाना शेड और सेकंड थर्ड फॉर्म द शेड दे नो आंसू बहाना उख के बयवल शेड द टेयर्स आंसू बहाना जी बल्ले वीप वेट वीप रोना क्राई हम रोना था वे लिखीगी खुद के फर्क दादे वीप
د سترګو نه اوښکې بهېدو ته ویل کېږي که په خاموشۍ سره سترګو نه اوښکې ځي دې ته ویپ وایي. او کرای چې کوم دی نو چیخنا چلانا یعنی په زور سره جړېدو ته دې ته ویل کېږي کرای. جی بل نے سنور. سنور څه ته ویل کېږي؟ خراټې لینا. خراټې لینا څه ته ویل کېږي؟ جی خراټې لینا. خراټې لینا نه غواړئ، خراټې لینا. سنور ویل کېږي خڼېدو ته. اکثر خلک په خوب کې خڼېږي، دې خڼېدو ته څه وایي؟ سنور. دې ته ویل کېږي سنور. جی بل دی یون. یون څه ته؟ ها سنیز. سنیز څه ته ویل کېږي؟ چھینکنا. چھینکنا څه ته ویل کېږي؟ اپرنجې کول. اپرنجي کول ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي سنیز. ها بل دی یون. یون څه ته وایي؟ جمائی لینا. جمائی لینا څه ته وایي؟ جی جمائی لینا ویل کېږي ارګمې کول. اکثر څوک ستړي شي یا خوب ورغلی دې ته څه ویل کېږي؟ جمائی لینا. بیلچ. بیلچ څه ته ویل کېږي؟ ډکارنا. ډکارنا څه ته ویل کېږي؟ ډرټې کول. بیلچ. بل ورډ دی موږ سره سنیول. سنیول څه ته وایي؟ ناک بهنا، پوزه بهېدل. رن نوز. رنینګ نوز، پوزه بهېدل. his nose is running، دا هغه پوزه بهیږي او دې ته سنیول هم وایي، پوزه بهېدل. گاگل. گاگل څه ته ویل کېږي؟ غرغرا کرنا. غرغرا کرنا څه ته ویل کېږي؟ جی غرغړې کول. اکثر زمونږ مری خوب وي، مونږ په اوبو کې مالګه واچو او بیا غړغړه کوو، دې غړغړې کولو ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي گاگل. بل دی هیکپ. हिचकी लेना. हिचकी लेना څه ته ویل کېږي؟ جی هټ کې کول. لکه مونږ اکثر بدهضمي راشي دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي په انګلیش کې هیکپ. آی ہوپ نننې کلاس به تاسو انجوای کړی وي او ډېر امپورټنټ ورډز تاسو نن زده کړل. دې سره تاسو په اردو وکیبلري کې هم اضافه وشوه او دې سره سره چې کوم دی تاسو په انګلیش وکیبلري کې هم اضافه وشوه. انشاءالله نور به هم تاسو سره په ډیفرنٹ ټاپکس باندې زه کلاسز اخلم. د مزید ویډیوز دپاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، د فرینډ سره شیر کړئ. د ځان ډېر خیال ساتئ. انشاءالله ډېر ژر به دوباره ستاسو سره ملاقات کیږي. د لوی الله په امان.